كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روايه فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين وفي روايه فتحت ابواب الجنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما خوبو مسلمانانو ورونو، رمضان مبارک میاشت ډیره به برکت میاشت ده. په دې کې قرآن پاک درس سبای 9 بجې نه تقریبا 12 بجې پورې کیږي او نور کله به مازیګر المنځ بعد صرف او صرف واعظ او نصیحتو نو سکل فیصله او مشوره په دې باندې وشوله چې درس قرآن سے وی نو درس حدیث ما ذکر پکار دا. هغه بنیادی وجه دا ده چې نبی علیہ السلام دعا کړې ده نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها. تر تازه دی هغه انسان هغه بنده څنګه ما خبر ووري او به یاد کی او خی یاد کی او به نور تور ورسي. نو اسیم پر رمضان مبارک میاشتې کې دعاګانې قبليږي به نبی علیہ السلام دعا شي نو هغه په قبلېدو کې به هیڅ شک هم نشته. نو د روژې متعلق نبی علیہ السلام نه څومره روایت راغلي دي مشکات شریف کې زرم دا غوښتله د رمضان متعلق څومره حدیث نقل دي مشکات کې چې هغه ټول الفاظ دغه معنا دغه تفسیر بیان کړل شي چې خلک د رمضان په حقیقت باندې هم پوه شي، د رمضان په آداب باندې هم پوه شي، د رمضان په فضیلت باندې هم پوه شي. عام طور سره د رمضان فضیلت ذکر کیږي خو مختصر یې څو حدیثونه ذکر شي. حالانکه نبی علیہ السلام نه رمضان متعلق مختلف قسمه حدیث نقل دي چې ټول حدیث او الفاظ مو اورو یادم کو عمل مور باندې کو نور تر رسول کوشش وکړو چې د نبی علیہ السلام دعا مستحق مونږ ګرځي کو. زما عزتمندو روزه دي ته لګي چې صبح صادق نه واخلا تر مرستر کې ډوبېدو پورې خوراک سکاک او خپل بیبي ته نزدیکې دون ځان منه کې دی ته روژه لګي. روژه دا کله فرض شوی ده نبی علیہ السلام څخه کله مدینه منوره ته هجرت وکړلو نو هجرت نه 13 میاشتې بعد یعنی نیم کال بعد رمضان روژه غفرت شولې. د رمضان او د روژو د فرضیت نه مخکې آیا په دې امت باندې روژه فرض وي او کنه وي فرض؟ بعض علماء کرام فرمایي چې فرض وي. لسم محرم روژه فرض وا. بعض علماء کرام فرمایي چې د هر میاشتې درې روژې فرض وي، 14 14 15. خو ځکه د رمضان فرضیت راغله نو دغه کمې روژې وي هغې فرضیت ختم شو. او بعض علماء کرام فرمایي چې نه رمضان فرضیت نه مخکې روژې فرض نه وي. نبی علیہ السلام به د عاشورې روژه هم ساتله او د هرې میاشتې 3 روژې به هم ساتلې خو به طورې فرضیت نه. د رمضان او د روژو اهمیت اندازه دین لګیږي چې د اسلام 15 ارکان دي او روژه دا 3م رکن ده. دین د رمضان او د روژې اهمیت معلومیږي. الله تبارک وتعالى په خپل عبادت باندې روژې مقرره کړې دي. په دې کې حکمت څه ده؟ په دې کې فایده څه ده؟ زما عزتمند په دې کې یو فایده ده چې روزدار انسان روژې په وجه باندې ګناهونو نه بچ کیږي. هر قسمه ګناهونو نه الله تبارک وتعالى روزدار انسان هغه بچ کوي. کله چې انسان روژه ونیسي نو نفس یې وږی شي نو د څومره اعضا دي دا ټول اعضا مړه شي. مثال طور سره سترګې دي هغه بدنظري نه کوي، غوږونه دي ګانې بجانې نه واوري، لاسونه دي هغه حرامو طرف ته نه اوږدېږي، خپې دي حرامو طرف ته نه ځي. په دې روژې کې یوه فایده دا ده چې ګناهونو نه الله تبارک وتعالی انسان بچ کوي. یو روایت کې رسي نبی علیہ السلام نوجوانانو ته ویل یا معشر شباب، د جوانانو جماعته من استطاع منکم الباء فلیتزوج. څوک چې تاسو کې طاقت لري د نکاح کولو هغه د نکاح وکړي. ځکه چې د نکاح 2 فایدې دي. یوه دا ده چې دې سره د انسان سترګې ښکته کېږي، پردۍ ښځې ته سترګې بیا نه اوچتېږي. واحسن للفرج او دې سره شرمګاه محفوظ کېږي، غلط ځای کې نه استعمالېږي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایلو من لم یستطع، څوک چې طاقت نه لري نبی علیہ السلام وفرمایي فعلیه بالصوم، هغه د روژه ونیسي. فإنه له وجاء، ځکه چې په دې روژې سره د انسان کم شهوات دي هغه شهوات ورسره ماتېږي مړېږي، انسان بیا ګناه نشي کولی. نو یو فایده د روژې دا ده چې انسان ګناهونه نه بچ کېږي. غټ ګناهونه انسان نه کوي او وړه ګناهونه د روژې په وجې باندې الله تبارک وتعالی خود به خود معاف کوي. دویمه فایده د روژې دا ده
څه په دې سره انسان په زړه کې رحم پیدا کیږي څه کله دا په خپل باندې وږي شي او دا د لوږې تکلیف محسوس کی نو د په زړه کې خود به خود د مسکینانو د فقراو د غرباو کم تکلیف ته تکلیف احساس ورته وشي نو بیا کدا نه غواړي هم د زړه دغه یې چې د غریب سره تعاون وکا د غریب سره مرسته وکا دی باندې رحم وکا د روزي یو فائدہ دا چې انسان په زړه کې الله تبارک وتعالى رحم پیدا کوي او درېمه فائدہ د روزي دا ده چې روزدار سره څکله روزه ونیسي نو دی کې مشابهت ته غربا او مساکین سره هغه سره مشابهت راځي غریب سره دغه چولا مړه ده هغه کور کې سنشته دي چې روزدار د روزدار هم چې استعمالینا دي مشابهت غربا او مساکین سره راغللو او غربا او مساکین سره مشابهت غربا او مساکین سره محبت د دې ډېر لوی فضیلت ده عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله جنت کې بتاو ست الله تبارک وتعالى لوی لوی مقامونه مرتبه درکې ما ته جنت ملويږي نه به ملويږي ملاو شي تاسو سره ما ملاقات او تاسو مقام به ما ته څنګه ملويږي نبی علیہ السلام ورته فرمایي عائشہ کما سره ملاقات غواړي او ما مرتبه غواړي علیک بمجالسه الفقراء فقراء سره محبت کوا فقراء سره ناس تکوا فقراء سره مینه ساته نو دا داسې یو عمل د چې دې سره ما ولا قربت په جنت کې تا ته در نصیب شي روزي کې الله تبارک وتعالى دغه روزدار سړي مشابهت پیدا کوي فقراء او مساکین سره او دا ډېر لوی مقام ده نو په رمضان کې په روزي کې انسان په ځکه کې رحم پیدا کیږي چې نور سره تعاون وکړي نور سره مرسته وکړي او دا د روزي یو اهمه فائدہ ده یوسف علی السلام څخه کله قحط زمانہ راغله یوسف علی السلام به بیا یو ټیم خوراک کولو بل ټیم خوراک به نه کولو چا ورته ویل ورس موجود دي خوراک ویل نه کوي دا په دې بنیاد نه کوم چې د غریبانو کم درد څنګه درد ماته محسوسيږي کزه سبيو بيږي ټیکاله خورم په خېټه باندې موړي نو ماته د غریبانو دوک او د پته به نه لګيږي نو ځکه یو ټیم ټیکاله خورم یو ټیم ټیکاله نه خورم بزرګانو کې بزرګ تیر شوی د بشری حافی رحمه الله یو لوی شخصیت تیر شوی ده اغه ته یو مرید راغللو سخت سړځي موسمو نو هغه غزه کې څکل کې نستور سره نو سره د کمبل نه سره د چادر نه هر شی موجودو بشری حافی چادر نه چولو کمبل په ځان باندې چولو بس دغه سره تناستو سره سره رپیدو دي خادم او د مریدونو تاسو کړو حضرت عجیبه غونې خبره ده کمبل موجود ده چادر موجود ده هر شی موجود ده او غیب موجود هم تاسو چادر نه استعمالوي او دې طریقې سره سرزي ته تاسو ناشتي یخنۍ تناسه یخنۍ هغه محسوسي کې درته تکلیف محسوسوي دی ورته ویل وی په دې مختصمه کې باندې ډیر غریبانان داسې دي چې هغه ته چادر نه ملويږي هغه ته کمبل نه ملويږي هم دې طریقې سره هغه یخنۍ تناستی او یخنۍ پوجي باندې غربيږي اما دومره وسره سیږي نه چې دې ټولو سره زه تعاون کوم او د ټولو ته چادر یو ټولو ته کمبل زویر کم چې هغه یخنۍ هغه تکلیف زه ختم کم دا زه نشم کوله کم از کم دومره خو کولای شم چې هغه سره زما مشابهت وکم هغه دغه تکلیف محسوسي چې زم دغه تکلیف محسوس کم چې ورځ د قیامت کې الله تبارک وتعالى دا تاسو مانه د غربا او متعلق نه کی چې هغه تکلیف محسوسولو تکلیف کیو تا دغه تکلیف د لری کولو د پر څومره کوشش کړی دا هم دغه وجه د علماء کرام نیک خلق څومره تیر شوی دي هغه به کله دعا کوله په دعاګانو کې ودا دعا بهم کوله اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين یا خدای مو مؤاخذه د غریبانو په حق کې مو مؤاخذه و مکیه غریبانو څومره حق ته حق مونږ نه ادا کړي هغه تکلیف د لری کولو کوشش مونږ نه ادا کړي الله دوی په حق کې مونږ ومنځ بهرحال اولنې روایت د ابو هريره صاحب دا ابو هريره فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا دخل رمضان ځکه رمضان مبارک هغه داخل شي فتحت ابواب السماء د اسمان کومې دروازې دی هغه کولاو شي اسمان کې دروازې دي دا دروازې کولاو شي څه د لپاره کولاو شي نزول رحمت د لپاره بس مسلسل رحمتونه وریږي او یاد اسمان دروازې کولاو شي د لپاره چې انسانان څه کم عمل هم کوي مسلمان څه کم عمل هم کوي به د رکوټه دغه عمل اسمان ته خيږي الله په دربار کې دغه قبلي کی وفي روایت فتحت ابواب الجنه بل روایت کې رسیدي د جنت لکه دروازې دي جنت له دروازې هغه ورته کولاو کړل شي جنت دروازې کولاوېدل دا کنایه د دې خبرې نه څه د جنت ته د تلو کم اعمال دي د هغه اعمالو توفیق الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته ورکړي هغه اعمال کوي دي سره الله تبارک وتعالى غوي د جنت ور نصیب کړي نیکو اعمالو توفیق الله تبارک وتعالى پر رمضان کې خلکو ته ورکړي وغلقت ابواب جهنم د جهنم کومې دروازې دي هغه بند کړل شي
جهنم دروازې بند کړل شي معنا دا ده څه کوم اعمال سره انسان جهنم ته ځي دغه اعمال توفیق الله تبارک وتعالى مسلمانانو نواغلي ګناهونه نشي کولای بد عمل نشي کولای زدا ذریعہ د دخول د جهنم وفي روایت فتحت ابواب الرحمه بل روایت کې راځي د جن اسمان دروازې کلاو کړل شي یو روایت کې راځي د جنت دروازې پر رمضان کې کلاو کړل شي او دریم روایت کې راځي د رحمت دروازې کلاو کړل شي مسلسل رحمتونه په بندگانو باندې الله تبارک وتعالى غروري ډیر مبارک میاشت ده دویم روایت تا سال ابن سعد سے ولا فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي فی الجنه ثمانیه ابواب په جنت کې اته دروازې دي په دې اتو دروازو کې منها باب دغه دروازو نه یو دروازه دغه تریان لکېږي لا يدخل الا الصائمون دا دروازه صرف او صرف روزادار خلکو ته پر جوړه د روزادار په دې باندې داخليږي بل څه په دې باندې نه داخليږي دومره لوی فضیلت او اهمیت ته یو دریم روایت هم بیا دعا کو ابو هريره روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي من صام رمضان ایمان او احتسابا چا چې د رمضان میاشتې روزي ونیولي ایمان سره عقیده و احتسابا او د ثواب په نیت سره د رمضان مبارک میاشت روزي ونیولي غفر له ما تقدم من ذنبي الله تبارک وتعالى د مخکینی څومره ګناهونه دي ټول معاف کړي مخکینی ګناهونه ټول نه مراد وړو ګناهونه دي الله وت ټول وړو ګناهونه معاف کړي او غټ ګناهونه دا سره کمزوري شي او که بیا انسان ولګیدو توبه یې ور سره وبسله الله ما څوره ګناهونه کړی دي وړو کټ ټول ما ته معاف کا د سوال مو کړو غټ ګناهونه معافي مله نه وغتله الله با غټ ګناهونه ور سره معاف کړي ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا چا چې د رمضان مبارک میاشت کې قیام وکړلو قیام نه مراد څه ده قیام نه مراد تراویح دي نن ډیر خلک داسې دي تراویح نه کوي څوک اتر رکعاته کوي څوک 12 رکعاته کوي یاد وساتئ نبی علیہ السلام څخه کله د تراویح ترغیب ورکړلو چې چا چې تراویح وکړلې نو الله تبارک وتعالى د دې مخکینی ګناهونه معاف کړي نو نبی علیہ السلام یې ویریږي مخصوصن عائشہ رضی الله تعالی عنها ته او فرمایلوي ایتا د حجری مخه د جنماز واچو جنماز واچولو مخصوصن المزنبات صحابه کرامو ته تراویح وکړلې لکه سانو هغه سره په دې جمع کې شریک شول په دویم شپې باندې به تراویح وکړلې په دریم شپې باندې په دویم شپې باندې خلک نورم زیات شول کم موجود او نور ته وایي په دریم شپې باندې بیا هم داسې طریقې سره وکړلې په څلورم شپې باندې دومره صحابه کرام زیات راغلل چې مسجد کې ځای نه و نبی علیہ السلام کور ته نه وته بیا راونه وتلو چې کله سبیل منشلو سبیل منځ کې ویل وی زه تاسو دی حالت نه غافل نه وم ما ته پته و تاسو انتظار کوئ خو زه په دې بنیاد باندې ترونه وتلم مې کداغه ترویز ته مسلسل کوم داسې نه وي چې په تاسو باندې دغه ترویح فرض شي او سفر شي به تاسو هغه خې طریقې سره ونه کړی شي الله عذاب سره به مخامخ شي نو بیا به داسې وه چې صحابه کرامو به ځان ته دغه تراویح کولې 15 کسان یو ځای په جمع سره چا انفرادي دا سلسله چلیده نبی علیہ السلام دور کې هم ابوبکر صدیق صاحب دور کې هم عمر فاروق صاحب دور کې هم ایوریز عمر فاروق صاحب مسجد نبوي ته ووتل سوې قتل یو ځای کې 15 کسان ولاړ دي بل ځای کې 6 کسان بل ځای کې 8 کسان ولاړ دي نو مرګرو سره مشوره وکړه وی خنه د دغه ټول په یو صحابي باندې موږ راجمع کو پیو قریبا راجمع کړو نو ټول صحابه سره مشوره وکړه ټول ډیره خدا ابي رضی الله تعالی ابي ابن کعب رضی الله تعالی نو قری وغه ته ویل وي ته بداسي کوي چې دي صحابه کرامو ته او دي خلکو ته به تراویح کې مخصوصن المنزنبات نو ابي ابن کعب سره مخکې ټول صحابه کرام ورپسې ودرېدل او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څخه کله دا وکتل ویل دا خسته بدعت او خسته کار د صدقه ایجاد شول اغه نه بعد به دغه سلسله روانه شول تر اوسه پورې تراویح د سنت موکد دي او شل رکعات سنت موکد دي صحابه کرامو دغه ثابت ده په دې وخت کې چام انکار نه کړي چام د نه دی لسی د شل رکعات ویل شول د 12 ویل نه دي د 8 ویل نه دي نه ټول صحابه کرام موجود بلکې خلیفہ ثالث عثمان رضی الله تعالی عنہ موجود خلیفہ رابع علی سے موجود کبار صحابه کرام موجود چام نکیرو نکړو ټول ویل زم دغه شل رکعات دي بلکې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام به دغه تراویح شل رکعات کولی ول وتر سره در وترونه کان یصلی فی شهر رمضان 20 رکعتا والوتر نبی علیہ السلام په رمضان کې شل رکعات تراویح او سره وتر دغه به کول څوک دای چې دغه شل رکعات نه دي 8 رکعات دي 12 رکعات دي اسی خبرې دي دلیل او حدیث نه دغه خبره ثابته ده چې تراویح دغه شل رکعات دي ډیر خلک داسې سوچ شوی دي سوال تراویح نه کوي به 8 رکعات کوي څوک 12 رکعات کوي یاد وساتئ تراویح که شل رکعات وي نو سنت ادا شول کدی نه کم سنت کم د سنت ادا نه ده البته دغه نفل کې ګرځي نفل ثواب ته ملويږي د سنت او ثواب ته ملاونه شول او پر خودو سره ګناګاری دغه سنت موقت ته پر خدل الله تبارک وتعالى مو تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله د څه مولتي قبول منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي
منصور شرکا دي دغه حدیث تر حدیث اوریدو تر سي الله د دوی په عمرونو کې برکت واچي الله دغه ناس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي لوی خدایا رمضان مبارک منورات او برکات مو ټول ته نصیب کړي الذين محروم ما کې په دې میاشت کې طاعت او عبادت توفیق نصیب کړي کوم خلق فقرا او مساکین سره طلباء او سره علما او سره مدد کړي الله د دوی مدد قبول او منظور کړي دغه میاشت په خیر او عافیت سره به مو تاسو باندې تیر کړي کوم خلق چې په تیر رمضان کې مو سره موجود نارینه زنانه نشتا الله هغه ته په قبرونو کې د دې میاشت انوارات او برکات نصیب کړي الله کوم ژوند دي هغه ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي الله مو ټول ناراضي شي او فید امر الى الله ان الله بصير بالعباد